गाड़ी चल रही हो तो सारे व्हील्स घूमते हैं सिवाय एक व्हील के, कौन सा व्हील है वो? गाड़ी जब चल रही होती है, गौर से सुनिएगा मेरी बात, गाड़ी जब चल रही होती है तो सारे व्हील्स घूम रहे होते हैं सिवाय एक व्हील के, वो कौन सा है? स्पेयर व्हील। स्पेयर व्हील या स्टीयरिंग व्हील? एक जवाब चाहिए मुझे, कैप्टन दे दें। वो गाड़ी चल रही हो तो सारे व्हील्स घूमते हैं सिवाय एक व्हील के, स्पेयर व्हील। कौन सा है वो व्हील? स्पेयर व्हील। स्पेयर व्हील। कैप्टन? स्पेयर व्हील। स्पेयर व्हील पक्का? पक्का। और टिकटॉकर्स ने बोला स्पेयर व्हील, गलत जवाब नहीं है, सही जवाब। टीचर په کلاس کې ټول ماشومان له یوې ټاپي ورکړه او ورته وی چې دا ټاپي به 10 منټ بعد خورای او بهر ته ووتو. اوس ماشومان ټاپي ته ګوري یو منټ تیریږي او د صبر پیمانه ختميږي. بهر حال 10 منټ بعد چې ټیچر واپس کلاس ته رالو او وای کتنو پاغي کې اوه د ماشومانو چې هغه خپل ټاپي نه وخوړلې او د باقي ټول کلاس ماشومانو خپل ټاپي خوړلې و او بیا د ټاپي پر رنگ او په ذایقه باندې تفسیره کوله. ټیچر خپل ډایری پټه راواغسته او دا اوه ماشومانو نمونه پکې درج کړه. 15-20 سال بعد دا ټیچر پروفیسر شوی و. دا غا ډایری راواغسته او د هغه اوه ماشومانو تلاشي شروع کو. د ډیر تلاش نه بعد د چې هغه کسانو ته ورسېدو نو هغوی په ژوند کې ډېره غټه ترقي کړې وه. څوک غټ غټ افسرانو په ادارو کې، څوک غټ غټ بزنسمینانو، څوک په اعلی عهدو باندې تعینات وو. د بیا د کلاس ته نورو ماشومانو تلاش هم شروع کو. نو چې وایي که هغه په هغې کې زیاتره داسې کسانو چې عام شان ژوند یې تېروو او یو څو خو پکې داسې هم وو چې هغوی د بدترین معاشۍ ښکار مطلب په غربت کې ژوند تېروو. د دې پروفیسر نوم و پروفیسر والټر. دا د تحقیق له یو نوم ورکو، مارش میلو تیوري. دې ته په دنیا کې ډېره غټه پذیرایي میلاو شوه دې تحقیق ته. جناب سپیکر، هلکان ټول خیرن دي، پمن دي او جنکۍ ماشاءالله. جناب سپیکر پکې سوای مستاد لاس منګر ځکه بیزته کیږي در له عزت راولم د سپګانی مونږ ته دغه ویلې دي، مونږ ته خیرانان ویلې دي، ته مونږ خیرانان کارو. جناب سپیکر دا جنې دروغ وای، مونږ خیرانان نه یو، مونږ ار وړو کې اختر لام شکر الحمدلله. کله ما خو مې داخله لک په واکه کار ځکه مونږ ته بیزته کې عزت دل راولم لک صبر وکړه. جناب سپیکر کله نه کله پکې غټ اخترم لامبو. سلام کرتے وقت ہاتھ سے اشارہ کرنا کیسا ہے؟ جب میں سلام کرتا ہوں تو میرا ہاتھ خود بخود ماتھے پر اور سینے پر چلا جاتا ہے. کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ذیشان عالم انڈیا سے. ذیشان بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ والی سند سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشبہوا الیہود والنصارى، کہ یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت مت کرو. یہود و نصارہ اشارے سے سلام کرتے ہیں تو ہمیں منع کیا گیا کہ ہم اشارے سے سلام کریں. لہذا کوئی شخص جب آپ کے سامنے موجود ہے تو آپ پراپر اس سے مصافحہ کریں. صرف اشارہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. البتہ دور اگر آپ ہوں، مصافحہ کرنا آپ کے لیے ممکن نہ ہو، تو پھر زبان سے آپ نے سلام کر دیا تو یہ شو کرنے کے لیے کہ میں نے آپ کو سلام کیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں دور سے ہاتھ سے اشارہ کرنے کی گنجائش ہے. کیونکہ آواز وہ سن نہیں رہا ہے تو ہاتھ کے اشارے سے اس کو یقین ہو جائے گا کہ آپ نے اس کو سلام کیا. 12:30 بجې دي او دا ماشوم نه دا په دې ځکه ولاړ سوال کوي، نو دته ښځه او بچي جاړي چې دا بس راځي، دا مور او پلار دا مور او پلار پې کړي. دا سوال دا روپۍ مو ځای دا مور او پلار پې کړي دي، وایي دغه شان ځای او سوال کوي او سبق مو وایي. نو زمونږ د سټوډنټانو څه کار دی؟ موږ به د دې خپلو سینیر په حیثیت راځو، دا اوس دلته افسران دي، موږ به ورسره وځو، موږ به اویرنس خپروو. 2 روپۍ نه 1 روپۍ 10 روپۍ به ماشومانو نه ورکوئ، یو ټک یو والپین، نه به پې شیشه پاکوئ. ډي سي ته او ټولو ته مې ویلي نن که په پېښور کې مې یو ماشوم ولید او مور او پلار یې به سوال وکړو دا به دارالامان ته بوځئ. 20 ماشومان ذمواري ظالمه، د 2 ماشومانو به دا زما سینیر والي، د 2 بدالي، د 2 بدالي، 2 بدالي 10 شو
مونږ به 10 تللی اسلامي کالج نه زه بوزم د نورو د حکومت ذمہ وار دی دا به دلته خیر ټولوي. پتہ ہے مرد نکاح کیوں کرتا ہے؟ اگر مہینے بھر کا حساب لگایا جائے تو بیوی کا خرچہ باہر کی 4 عورتوں سے بھی زیادہ ہے، لیکن مرد پھر بھی نکاح کرتا ہے اور شادی پہ لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، اور جسے وہ اپنی گھر کی زینت بنا کر لاتا ہے وہ عورت صرف اور صرف اسی کی ہوتی ہے. مرد اس سے چھت میسر کرتا ہے اور اس کے لیے دنیا کی تمام آسائشیں خریدتا ہے، پھر چاہے اس کے لیے اس کو اپنا آپ ہی کیوں نہ بیچنا پڑ جائے. اس عورت کی خاطر وہ اپنی اناق کو مارتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، خون پسینہ ایک کرتا ہے تاکہ اسے دنیا کے تمام سکھ دے سکے. تو پھر عورت کو بھی تو چاہیے کہ وہ اپنی محبت، اپنی وفا، اپنی عزت و آبرو صرف اور صرف اپنے شوہر کے لیے ہی رکھے. مرد ایسی عورت کے لیے مر تو سکتا ہے لیکن جیتے جی اسے چھوڑ نہیں سکتا. شکرونه والے شکروټي والے جاله والے ماما مرموش کرے خو راته لګاو خیا ورک شوه په 1500 شبه او پیټا والے شکروټي والے ګورونه والا دنه आवाज کوي ما ته आवाज کوي دار یو مین کې درلم. سلام علیکم ترو. وعلیکم السلام. وای تاسو خو سم غټ شکرې ده کوم اخلي دا شکرې بری پسورا کی او دا یو په 300 او دا بل په 1500 دا شکرې خو چې پړه شوی ده خدا بل شکرې دی غټه ده پدې کې بغون ځاخی دمه خود تبو برباد مکرا ته خبرې کې دا څه مطلب چوره دي. خالی پیٹ، خالی جیب اور جھوٹا پیار انسان کو زندگی میں وہ سبق سکھاتا ہے جو بڑے سے بڑا استاد نہیں سکھا پاتا. یو غپ خوراته وکه یار یو شزي موټر چلوي نو د روډ په مابینس کې موټر ودرول نو د شاده خوای موټروان را لید دی په موټر کې ووالی دا ورته شوس ولا و ډرایور دوه غلطیانی دی وکړي یو دی په ولاړو والم بل دی د شاده خوا والم. ایک اسکول میں پیپر آیا، آج کل جو اسکولوں کا آپ کے علاوہ اسکول کی بات کر رہا ہوں، اسکولوں کا حال ہے نا، ایجوکیشن کا جو حال ہوا ہے اسکولوں میں، تو اردو کا پیپر تھا، اس میں سوال اس طرح سے تھے، ٹیچر کو پتا تھا میں نے پڑھایا کیا ہے نا، اس نے سوال ایسے بنائے کہ بتاؤ محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 کیا کیے. آپ کو پتا ہے نا محمود غزنوی نے 17 حملے کیے تھے نا، تو پہلا سوال یہ تھا کہ بتاؤ محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 کیا کیے. دوسرا سوال یہ تھا کہ بتاؤ محمود غزنوی نے ہندوستان پہ کتنے حملے کیے. تیسرا سوال یہ تھا محمود غزنوی نے کس ملک پہ 17 حملے کیے. چوتھا سوال یہ تھا کس نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے. اب آپ بتاؤ جو ان چاروں سوال کے بھی جواب نہ دے پائے اس سے بڑا کوئی بیوقوف ہو سکتا ہے پھر. تو میں جو بلینکس چھوڑ دیتا ہوں نا وہ اس سے بھی آسان سوال ہے جو اس اردو کی کتاب میں سوال آئے تھے، لیکن صرف آپ کی توجہ کو اپنی طرف کرنے کی. جی السلام علیکم. وعلیکم سلام جی. ملګری او تاسو نه کوم جواب راکې اوکې جی ډېر وخت شو مونږ دا ذهن نه دی استعمال کړی چې لګي چې کوم کار کوي کنه کوي. ملګری دا راته چې په مخلوق او اشرف المخلوقات کې څه فرق دی؟ یاره جی دا دلته چې دا کم خلک ولاړ دی دا او د 1 سکیل نه والا د 15 پوری دا ټول مخلوق دی او د 16 سکیل نه پاخوا چې سونه دي کنه دا ټول اشرف المخلوقات. الکه دا خختر اوره سوې کنه الله ولی تادی کوي تادی کار د ټیکدار کار غواړي. استاد نو سوګم دغه لاسونه مې نه در رسینو سوګم بغندې استاد کړي خو کې زم یو دیاړي مار ببل راولو دا کار به مونږ ډیر زیات سیوا دي پادوانه چې مونږ ګرم شنو طاقت بغت شروع کړې مړه لوډ خو پمام دی غوډر سیوا دي. صدیق الرحمن راشد ماس کې سملا الله دې شابه ټیر شي الله.
زه ګوره ډېر زیات پابند یم. یاره استاد والله تا نه زه ډېر د ټیم پابند یم دا واورېده دا به لا بیا هم ډوک وکړې او زه خو بیخي په سکندونو کې چلېږم په سکندونو کې نه نه چوټۍ ټیم خو زه منټه خوا کوم دی خوا کوم راځه را خوشحاله کړه چې ورځو پې راځه مینا عقل نه مکتب دی مینا لویه فلسفه ده دا د زړونو حادثه ده که په دې زه کافر کېږم په خپل کفر به خوشحال یم زما یار زما ایمان دی زما یار زما سجده ده د جانان سترګې چې نه وي نه کعبه نه مدینه ده مینا حسن باندې نه ده که بلال پتا مین شو نو ستا حسن ستا دلیل دی په بلال چې ته مین شو دې کې لویه فلسفه ده गाड़ी चल रही हो तो सारे व्हील्स घूमते हैं सिवाय एक व्हील के। कौन सा व्हील है वो? गाड़ी जब चल रही होती है, गौर से सुनिएगा मेरी बात, गाड़ी जब चल रही होती है तो सारे व्हील्स घूम रहे होते हैं सिवाय एक व्हील के। वो कौन सा है? स्पेयर व्हील स्पेयर व्हील या स्टीयरिंग व्हील? एक जवाब चाहिए मुझे, कैप्टन दे दें। वो गाड़ी चल रही हो तो सारे व्हील्स घूमते हैं सिवाय एक व्हील के। स्पेयर व्हील। कौन सा है वो व्हील? स्पेयर व्हील। स्पेयर व्हील। कैप्टन? स्पेयर व्हील। स्पेयर व्हील पक्का? पक्का। और टिकटॉकर्स ने बोला स्पेयर व्हील। गलत जवाब नहीं है, सही जवाब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी ملګری او تاسو نه کوم جواب به راکړي اوکې چې ډېر وخت شو مونږ د ذهن نه د استعمال کړی چې لګي چیک کوچ کار کوي کنه کوي ملګری دا راته چې په مخلوق او اشرف المخلوقات کې څه فرق دی یاره جی دا دلته چې دا کم خلک ولاړ دی دا او د 1 سکیل نه والا د 15 پوری دا ټول مخلوق دی او د 16 سکیل نه پاخوا چې سونه دي کنه دا ټول اشرف المخلوقات सलाम करते वक्त हाथ से इशारा करना कैसा है? जब मैं सलाम करता हूँ तो मेरा हाथ खुद ब खुद माथे पर और सीने पर चला जाता है। क्या ऐसा करना जायज़ है या नहीं? ज़ीशान आलम इंडिया से। ज़ीशान भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है आमिर इब्न शुअयब अन अब्बीही अन जद्दिही वाली सनद से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तशब्बहुल यहूदा वन नसारा, कि यहूद व नसारा के साथ मुशाबहत मत करो। यहूद व नसारा इशारे से सलाम करते हैं, तो हमें मना किया गया कि हम इशारे से सलाम करें। लिहाजा कोई शख्स जब आपके सामने मौजूद है तो आप प्रॉपर उससे मुसाफ़ा करें, सिर्फ इशारा करना ये ठीक नहीं है। अलबत्ता दूर अगर आप हों, मुसाफ़ा करना आपके लिए मुमकिन ना हो, तो फिर ज़बान से आपने सलाम कर दिया तो ये शो करने के लिए कि मैंने आपको सलाम किया है, तो फिर ऐसी सूरत में दूर से हाथ से इशारा करने की गुंजाइश है, क्योंकि आवाज़ वो सुन नहीं रहा है, तो हाथ के इशारे से उसको यकीन हो जाएगा कि आपने उसको सलाम किया। तो खाली पेट, खाली जेब और झूठा प्यार इंसान को जिंदगी में वो सबक सिखाता है जो बड़े से बड़ा उस्ताद नहीं सिखा पाता। पता है मर्द निकाह क्यों करता है? अगर महीने भर का हिसाब लगाया जाए तो बीवी का खर्चा बाहर की 4 औरतों से भी ज्यादा है, लेकिन मर्द फिर भी निकाह करता है और शादी पे लाखों रुपए खर्च करता है, और जिसे वो अपने घर की जीनत बनाकर लाता है वो औरत सिर्फ और सिर्फ उसी की होती है। मर्द उससे छत मुयस्सर करता है और उसके लिए दुनिया की तमाम आसाइशें खरीदता है, फिर चाहे उसके लिए उसको अपना आप ही क्यों ना बेचना पड़ जाए। उस औरत की खातिर वो अपनी अनाक को मारता है, दिन रात मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है ताकि उसे दुनिया के तमाम सुख दे सके। तो फिर औरत को भी तो चाहिए कि वो अपनी मोहब्बत, अपनी वफा, अपनी इज़्ज़त व आबरू सिर्फ़ और सिर्फ अपने शौहर के लिए ही रखे,
मर्द ऐसी औरत के लिए मर तो सकता है लेकिन जीते जी उसे छोड़ नहीं सकता। 12:30 بجې دي او دا ماشوم نه دا په دې ځای کې ولاړ دی سوال کوي نو دته ښځه او بچي جاړي چې دا پسې راځي دا مور او پلار دا مور او پلار پې کړي دا سوال دا روپۍ مو یو ځای دا مور او پلار پې کړي دي وایي دغه شان ځای او سوال کوي او سبق مو وایي نو زموږ د سټوډنټانو څه کار دی موږ به د دې خپلو سینیر په حیثیت راځو دا اوس دلته افسران دي موږ به ورسره وځو موږ به اویرنس خپروو 2 روپۍ لري 2 روپۍ 10 روپۍ به ماشومانو نه ورکوئ یو ټک یو والپین نه به پې شیشه پاکوئ ډیسي ته او ټولو ته مې ویلي نن که په پېښور کې مې یو ماشوم ولید او مور او پلار یې پې سوال وکړو دا به دارالامان ته بوځئ 20 ماشومان ذمواري ظالمه د 2 ماشومانو به دا زما سینیر والي د 2 بدالي د 2 بدالي او 2 بدالي 10 موږ به 10 تل اسلامي کالج نه زه بوزم د نورو د حکومت ذموار دی دا به دلته خیر ټول یو ګپ خو راته وکه یار یو ښځې موټر چلوي نو د روډ په مابینځ کې موټر ودرول نو د شا د خوا یو موټروان رالی د دې په موټر کې ووالی دا ورته راشه وسوله وی ډرایوره 2 غلطیانې دې وکړې یو دې په ولاړو ووالم بل دې د شا د خوا ووالم مینا عقل نه مکتب دی مینا لویه فلسفه ده دا د زړونو حادثه ده که په دې زه کافر کېږم په خپل کفر به خوشحال یم زما یار زما ایمان دی زما یار زما سجده ده د جانان سترګې چې نه وي نه کعبه نه مدینه ده مینا حسن باندې نه ده که بلال پتا مین شو نو ستا حسن ستا دلیل دی په بلال چې ته مین شو دې کې لویه فلسفه ده